اتمسی پارا شپاړسم رکوع سورہ اعراف نهم رکوع. اتمسی پارا شپاړسم رکوع سورہ اعراف نهم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى عاد اخاهم هودا او مونږ قوم عاد تر د دوی قوم سړی هود ورلېږلو. قال یا قوم اعبدوا الله دور ته زما قوم خلق الله بندگی کوي ما لکم من اله غیره نشته ستاسو د پاره دنه سوا څوک معبود فلا تتقون تاسو نه یریږئ. قال الملأ الذين كفروا من قومي وې د قوم سردارانو هغه چې کافرانو انا لنراك في سفاهه بشک من خطا به وقوف سمجاو کو و الا لنظنك من الكاذبين او بشک مونږ تعالی دروغجنو نه ګمان کو. قال يا قوم ليس بي سفاهه ای زما قوم خلق بے وقوفی ما سره علاقه نشتا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه رسول یم د اغذات چې پالونکی د جهانونو دی. ابلغ رسالات ربي زه تاسو سره رسوم د خپل رب پیغام وانا لکم ناصح امین او زه ستاسو ډېر معتمد خیرخواه یم. او عجبت ان جاءکم ذکر من ربکم تاسو ته حیرانتیا کار ښکاره شو هغه چې ستاسو خوا د ستاسو رب له جانبه ذکر راغی علی رجل یو داسې سړي په خوله منکم چې له ستاسو نه دی لینذرکم لپاره چې تاسو ته یاره درکړي. واذکروا یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء من بعد یاد کړئ چې الله تاسو نایبان وګرځول وروسته من بعد قوم نوح وروسته د قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة او تاسو زیات وګرځولی بدن په بڑاو کې دا سره. فذکروا یاد کئ آلاء الله د الله نعمتونه لعلکم تفلحون لپاره چې تاسو کامیاب شئ. قالوا دوی وی اجئتنا آیات مون خاطرات وکړو لنعبد الله وحده چې مونږ یو الله عبادت وکړو ونظر ما كان يعبد آباؤنا او مونږ پرېږدو چې هغه مونږ پلرونو به عبادت کولو. فأتنا بما تعدنا ته هغه عذاب راوړه چې کوم عذاب ته مونږ سره وعدې کوي ان كنت من الصادقین که ته له رښتونو نه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وی بېشکه تاسو باندې به زما رب له جانبه را پرېوځي عذاب او غضب. اتجادلونني في اسماء آیا تاسو ما سره جګړه کوي په دې نامونو کې سمیتموها چې تاسو نامدار کړي دي انتم تاسو و آباؤکم د تاسو پلرونه دی بوتانو لره ما نزل الله بها من سلطان الله د دې سند نه د ښکته کړی. فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین بېشکه زه هم تاسو سره لار ګورم. فانجیناه پس مونږ ده ته نجات ورکړو والذین خلقو ته معه چې د سره برحمت منا فخپل رحمت سره. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا مونږ کټ وګرځولو زیل د هغو خلکو جرړې د هغو خلکو چې زمونږ آیتونه دروغ وګرځول. وما كانوا مؤمنین او دا خلق ایمان والنو.